برائی دا وغا دسی عام شوی دا چی خواص او عوام بلکہ زما چی کم خیال دے نو دا گناہ دے خواص شروع کرے دا خواص مطلب دا دے چی کم منگتا نیکان صالحان خکار رکیگی دی گناہ لیڈرشپ او داغی قیادت اغا خلق کے اغدا دے چی زمان پا دے معاشرہ کی سود زیاد شوی دے سود دا سے عام دے یو ہو زمان شیخ محترم حضرت شیخ گوہر رحمان رحمت اللہ علیہ دا غیو کتاب دے حرمت سود پر عدالتی بیانات اور ان کے مدلل جوابات دا غیو کتاب دے دا غیو پا دے مقدمہ کی غیو خبر لکلے دا اگر دا کمال خبر دا وی زمان بدقسمتی دا دا چی بداسی وطن کی اسیگو چی زمان طول وطنیان او طول قومیان او طول پاکستانیان پا دی گناہ کی اختیو چی آغا زمان طول نظام دا سود روان دے بس من طول معیشت دا سود دے اخو کو زما استا به اختیار نه داغه د پاره به کوشش کو چې حکومتي اصلاحات زمون بلا سبانی وشي والله دې توفیق مونږ ټول لرا کی او کم چې زما استا په وس کې کوم خبره ده چې ما او تا په خپل اختیار باندې کم سودونه شروع کړی دازي داغه نزان وساتو زنیم چټول بارګینیان سود خاري دا نه یم او د سنیم چټول پراپرټي ډیلرز چې دینو هغه سود خاري دا سم نه یم او یادا چې ټول مالدار خلک سود خاري دي نه کان صالحان پکشتره حیران بشیخ په ایمان برتا سي غپ کار شي دا سي خلک شتره په مالدارو خلکو کې چې مال دولت الله ورکړي او خپل ټول مال د الله په دین باندې قرباني د شپې پاسي ګ الله ته جاړي په مالدارو خلکو کې چې غټ خلک دی او دا غوي خد الله نه ریږي ټول نه یادو ما خو میجارټي او اکثریت تاسو ګوري بارګین کې سود روان دي کنه روان پراپرټي کې روان دي کنه روان مون خو دومره بدبختی کو زما خپل بده تیر روزه کې دو کسان درې کس راغلیو والله العظیم کنه چې ما کله داوی دا خبره واوردل زما د وخته په ما باندې نیغ نیغ ودرېدل دا غونې را باندې زیګ زیګ شو یعنی هغه کسان چې ما به تکتل مالدار دین سم سپایان دي سپایان او چې کله کې ناسونو داغي معامله چې وغه د سود وا مولانا صاحب دا مسله موږ له حل کول غواړي په دې کې ته جرګه وکا نو ما سوچو کو چې ستاسو دا حل دی چې ما خو ویل چې ستاسو ایمان د خلکو د باره بالکل دا یو نمونه ده چې ستاسو معاملات د سود دي د چانه به سړی تمه کوي چې ستا د مال د سود نه دا پاک دی سود په باره کې دوه درې حدیثونه وایم ځکه دا ټیم کم دی او زما سره یو څو خبرې ډېرې دا به کوم ان شاء الله د خپله معاشره وپېژنو موږ چې موږ په کم ځای باندې ولاړ یو او دا موږ کم غلط فهمۍ شکار یو چې موږ وایو به زموږ کار ښه روان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درهم او ربن يأكله الرجل وهو يعلم أنه ربا أشد عند الله من 36 زنية أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو سړی د سود یو روپۍ خوري یو روپۍ یو درهم د سود خوري سوچ کوو بیا خپل مال دا موږ څه کوو او دا چې دا سود خوري نو هو يعلم انه ربا دا په دې پوهیږي چې زما دا مال د سود دی دا سود اخلمه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې اشد عند الله من 36 زنیا د الله په نسبانه د شپږ دیر زل زنا کولونه غټه ګناه ده شپږ دیر زل سړی زنا وکي دا غي غټه ګناه ده سړی د سود یو روپۍ خوري ګوري سوچ کدي معاشري ته وګوري نو د خپل مال ته وګوري په دې مال باندې ستا حجونه نه کیږي په دې مال دی عمره نه کیږي د دې مال صدقې نه قبليږي د دې مال زکات نه قبليږي د مال چې بچو باندې خوري حرام په خوري لګ در خپل مال لګ جانچ پړتال کول پکار دي ز سود کوم کنه زما سره صورت حال له یو روپۍ د سود خوري او نبی علیہ السلام فرمایي د الله په نسبت 36 ځل ګناه وکي داغه نغټه ګناه ده د زنا څومره لوی ګناه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي حدیث ده د دویم حدیث واوري چې دا سود یو دو درې سلور قسم نه دي بلکې دا او یو نه قسمونه زیات دي الربا 70 بابا سود دا او یو نه زیات قسمونه دي او په هر یو سود کې ګناه ده حرام دي نبی علیہ السلام فرمایي ایسروه د ټولو نه کم ګناه ده عین کې هر رجل امه چې سړی د خپل مور سره واده وکړي دنه بل غټ قباحت چرته نشي کېده یعنی په یو آسماني دین کې او په یو د دنیا په یو مسلک او مذهب کې د مور سره نکاح ته چې جایز او حلال دی ویلي مجوس بداسه کول د خپل میرې مور سره واده کوو الله تعالی دغه پابندي راولې غلا چې لا تنکحو ما نکاح اباؤکم چې تاسو بلارانو د کوم خود سره واده کړی تاسو سره واده مکوئ
یو مجوسو کې د میرې مور سره د واده تصور نور په دنیا کې په یو تاریخ کې همداسې نشته دی چې سړی د خپل مور سره واده وکړي. دغه د سود د ټول نه کمه ګناه ده. نو څومره په غلط فهمۍ کې موږ اخته یو، څومره په غلط فهمۍ کې. الله دې موافق وکړي. زموږ د اکثرو خلکو مال دا په سود باندې دی. د دیوی نټې نه پس بل نیټه او د بل نه بل نیټه د بل نه بل نیټه. زمانه د معاملې په باره کې چاته پوسو کو دغه شانې چې په دې پلاني باندې زما قرض دی او د دې خبره پکار ده د قرض چې ما پټ معلومات وکړل قرض چې 8 لکه دی نو هغه مطالبه د 10 لکه کوله ولی د 12 لکه او د 11 لکه د په سود باندې جوړاو شوی دي. وې د ایمان داو لیکو دروغ ولي وایو بیا چې موږ مسلمانان یو موږ مؤمنان یو. دا د بینکونو نظام ته ګوره، دا زمنګ نجی سودونو ته ګوره، دا په دې قرضونو کې د سودونو ته ګوره، دا په دې نیټو کې او دا قسمه قسم سودونه. آخر کې دا یو حدیث ویم ذکر ډېر تفصیل په یو موضوع باندې ګران دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عزتمندو دا خبره واورئ. په سودی معامله کې څلور قسمه خلکو د الله لعنت دی. لعنت څه ته وایي؟ د الله د رحمت نه لري والي ته ویل کېږي. د الله رحم پتا باندې بنئ. څلور قسمه خلک داسې دي چې پاغي به د الله رب کریم د طرفه لعنت راوريږي. کم کم دی لعن الله آکل الربا. د الله لعنت په غچا باندې دی چې د سود مال خوري ځان لا. دویم نمبر دی وموکله. د الله لعنت په غچا باندې دی چې بل د سود پیسې ورګي، بل په بل باندې د سود خوراک کوي. دریم نمبر دی وکاتبه. د الله لعنت په غچا باندې دی چې د سود په معامله کې د چا د پاره لیکل کوي. لیکل منغوایو کنه علماء په کنونشنل کم بینکونه دي سودی بینکاری چې په کم بینک کې دا پاره کې نوکری کول ناجایز دي. کدا سړی هر قسم نوکر دی پدې کې، کدا منیجر دی او کاپنشنل منیجر دی او کدا کیشر دی او کدا بل دی او کی اکاونټنټ سم دی. نو دا کاتب دا لیکل کې دا په کمپیوټر کې انټری کوي. نو دا د حرام کار دی. دینه بزان ساتي ځان له بل نوکری وګوري. الله دې موږ ټول مسلمانانو له حلال روزګارونه ولورکي. او څلورم نمبر نبی علیہ السلام فرمایي وشاهدیه. د سود په معامله کې چې کله یو سړی گواہی کوي د چا د لپاره بدم د الله لعنت دی. مره تیر سبق دو تاریخ باندې اخره کلاس سمرباغ کې زمونږ د قصې کلاس ختم شو. باغی کې دا موضوع ما چړلې و. ما به کې دا خبر وکړه چې ګوره په دې حکومت د طرف نه مختلف لونونه ملاويږي. وزیر اعظم لون، وزیر اعلی لون، قرضونه ورکوي. نو کله خو لیکلي چې دا قرضې چې دي دا لونونه دا بغیر د سود دي، خو چې کله ته بیا ورشې نو دا د سودي اکثر زریم چې ټول د سود دي. داسې د بینک او دارنګه د معیشت ماهر نه یم چې په هر څه د سود ټاپه لګوم، داسې مفتي نه یم. خو اکثریت چې ما کوم کتلې دي نو دا د سود معاملات دي په دې قرضونو کې. نه دي ته ګورئ نو پاغي کې بیا لیکلي ته چې کله پیسې راوالي د بینک نه نستانه بیا 2 ګارنټران غواړي. نو دا ته و چې 2 گزټډ کسان به تعالی دا ساين وکي چې هغه د 16 سکیل نه بري. مطلب دا چې کته نو ورکه قسطونه بیا به دغه تنخانه کټ کیږي. نو غیست تسخط لوکي په لون باندې یاد ساته دا کم سړی چې گزټډ دی او د ګارنټي وکړه د اصل کې د یو قسم گواهی وکړه ذمہواری وغسله. دا 2 کسان چې د خو په خنه دا کار وکړو دا د الله په لعنت کې راګیر شو. ال دې ملګری زمون خپل ملګری دی ولدا خو ما ته پته نو ما خو درې سره کسان له د ذمہواری نه غستی دا غلط کار شوی ما ته پته نه ودا. مې زوس توبه باسه ولا شپه ګارنټي راواله ورته وای بزغ پر ګارنټي ختمه به کیدله. دې زون نزان خبره ولغواړي عزت مندو. دا زمونږ د معاشره هغه غټ برایان دي چې موږ ته نخ کار کیږي. دا برایان دي موږ وایي کې خیری بس اسلام په تزیبانی خوريږي او موږ وایي بس مسلمانان زیاتیږي. نه جن دې خبرو ته ګورو دې ته سوچ پکار دی. موږ د خلی مسلمانانو د خلی اقبال چې کله هغه شکوه کړې و هغه خو بیا جواب هم کړو. خاصه د خلکو د هغه اندرونی کیفیت او فیلینګز خلکو ته خود لیو چې د الله نه ګیله کړي وا چې رحمت ہے تیرے اغیار کے کاشانوں پر برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. هغه خبره ده چې موږ بیچاره مسلمانان نه یو، موږ د خلی مسلمانان روایتي مسلمانان. موږ ټول معاملات د قصې روان دي. او خاص کر رضا صرف اشاره کوم ډېر تفصیل نه بیانوم. په دې سودی معاملات کې ګوره کم کسان چې ځان ته د دین د عیان وي او داغي سوچ دا دی چې منګ خلکو ته دین خایو او داغي سوچ دا دی چې زمنګ سوچ دا دی چې منګ په دې معاشره کې سکار وکړو او د دین خدمت وګوره. داسې قسم خلک په ګوره زما په نظر کې ډېر انوال دی بدی شي کې ګوره انسان وساتي. ځکه نن زمنګ په دعوت کې اثر نشتا.
نن موږ ټول ارمانونه پاتې شول ځکه دنه چې زه په خپل باندې سورې یم نو بل ته بس دعوت ورکم غلبیل ویل لوټې ته ویلو چې پتا کې دوه سوري دي ته سورې یې ویل ځان د نه ير چې تدنه څنګه په خپل باندې ټول جال اسی ګلې کوم منګه والله العظیم چې سړی کله ګوري د مسلمانانو ته او دا مسلمانان په بل طرف باندې روان دي ځکه نن زما واستانه سو کېریږي نو نن د مسلمانانو بول بالا نشته په دنیا کې دویم نمبر قوت د مسلمانانو د عیسایانو نه پس دویم نمبر او د ټول کمزوري په دنیا کې منګي دا ولي دا ځکه چې زمونږ مسلمانی صرف د خلی مسلمانی ده چې بس موږ ویل لا اله الا الله محمد رسول الله بس نور زمونږ معاملات برابر نه دي عزتمندو د سود نه الله موږ ټول وساتي